کوم دی غم شوی دی خلک یې جوړولي دي او دلته اوس هم په ولس کې یو خوف او حراس دی یېره ده او چې کله دغه پرایویټ پلیشي په مختلفو ځایونو کې ښکاره شي ولسونه چې کوم دی بیا په اضطراب کې موږ خپل کوشش کوو چې په کوم فورم باندې موږ ته موقع میلاو شي چې په هغه کې موږ د خپل قام نمایندګي وکړو او د خپل قام د احساسات او جذباتو هغه پیغام ورورسو چې نور دا ولسونه بدامنۍ ته په دې خپله خاوره تیار نه دي تاسې چې کوم 12 لسیزې جنګي اقتصاد وچلاو د علوي استعماري قوتونو په اشاره باندې زموږ په وینه کاروبار وکړلو او د پنجاب اشراف یا د اسلام آباد اشراف یا په وینو باندې ډالرې واخیستلې هغه لوبه نوره پای ته رسول پکار دي د ولسونو د ځوانانو کرکه دا انتها ته رسېدلې ده نور دی پر خپله خاوره بدامني نشي برداشت کولی دا نن چې دلته د هرې پارټۍ مشر ناست دی د هرې پارټۍ قیادت دلته ناست دی د خپلو نظریاتو نه بالاتر د خپلو پارټو نه بالاتر د دې سپین بیرغ د لاندې ولاړ دي نو دا د ریاست د کولو پیغام دی چې په امن باندې د باجوړ غیرتي قام چې کوم دی کمپرومایز کول ته تیار نه دي موږ ته به چې کوم دی امن په دې خاوره باندې راکوئ ګرانو ملګرو 9 فروری 1984 د ضیاءالحق مارشالله او د ضیاءالحق ډیکټیټر د طرف نه په سټوډنټ یونین باندې پابندي ولګېدله دا په سیاست باندې لاولې ګزارو ضیاءالحق هغه جرنیل و چې دې بدامنۍ توخه مې کرلی و ضیاءالحق هغه جرنیل و چې په دې خاوره کې دا فساد کرلی و ضیاءالحق هغه جرنیل و چې د نن ورځې پورې زموږ او ستاسې بچي په دغه اور کې 40 کاله وشو چې سوځو پکې نو چې کله نه په سټوډنټ یونین باندې بیل لګېدلی دی په دې ریاست کې سیاست تللی شو سیاست وچکولی شو جمهوري قوتونه کمزوري کړلی شولو او په جمهوري قوتونو باندې ولسونه بې باوره کړلی شولو د هغې د وجې دی دومره مضبوط شلو چې یو سوشل ویلفیر سټیټ دا په سیکیورټي سټیټ باندې بدل شلو تاسو ته پته ده چې نن دا ملک یو سیکیورټي سټیټ ډیکلیر شوی دی نن هم په دې صوبه کې زموږ او ستاسې په سرونو په دې قام باندې ایکشن ان ایډ آف سیول پاور اورډیننس نافظ دی ایکشن ان ایډ آف سیول پاور اورډیننس څه شی دی هغه اختیارات چې کوم زموږ د سیول انتظامیه سره ورسئ د پولیس سره ورسره هغه چې کومه دی هغې باوجوده به زموږ ستاسو سر محفوظ نه کړلی شلو او دلته امر نه کړلی شو زه د دې سټیج د دغه مطالبه کوم او د صوبایي حکومت نه مطالبه کوم چې تاسې فوري طور باندې